لقمان حکیم صاحب هغه خپل بچی ته ډېر نصیحتونه کړي دي. یو ورته دا ویلي دي چې بچی یو مجلس ته لاړ شي او سلام دې واچولو نو خبرې مه کوه، خاموش کښېنه. مجلس ته ګوره چې دا خلک که د الله ذکر کې مشغول دي تم ورسره ذکر کوه، که څه خبره څوک کوي تم په هغه ښو خبرو کې شامل شه، ورنه بالکل خاموش اوسېږه. دا وړوکی ماشوم چې پیدا شي نو دی خاموش دی، خبرې نه کوي، اورېدل کوي، غوږونه کار کوي، سترګې هم کار کوي، اندامونه ټول کار کوي، خو خاموش خبرې نه کوي، ژبه یې لا نه چلیږي. نو چې ډېره موده په خاموشۍ کې تېره شي او د غوږونو هغه استعمال صحیح طریقې سره وشي، هر څه باندې پوه شي، بیا هغه ماحول مطابق خبرې را شروع کړي. که مور او پلار یې پښتو کې خبرې کوي دی هم پښتو وایي، که هغوی په اردو کې خبرې کړي دی هم اردو را شروع کړي، که هغوی په کور کې عربي وایي نو دته عربي اورېدلي وي عربی کې را شروع شي. نو الله پاک موږ ته غوږونه دوه راکړي دي او ژبه راته یوه راکړې ده. نو پکار ده چې موږ اورو ډېر او وایو لږ، او چې نه یو سړی اوري نه او بس غږېږي او لګیا یې هر وخت نو د دې نقصانات بیا ډېر دي. نو خاموشي چې ده دا ډېر ښه شی دی. او بیا داسې معاملاتو کې چې خلک فسادات کوي، جګړې کوي، شرونه جوړي، دشمنی پیدا کوي، دورونه خپلو کې د یو بل نه جدا کوي، نو دوی ته خو بیا ډېر زیات احتیاط پکار دی. که ما داسې یو خبره وکړه چې هغه د حقیقت نه خلافي، نو که خلکو ته پرې دوکه ورکم نو الله جل شانه ته خو دوکه نشم ورکولی. نو الله په حکم کوي مونږ ته چې ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. د دې ټولو باره کې به تپوس کیږي، د ژبې باره کې، د غوږونو باره کې او د زړه په باره کې چې کوم سوچ او فکر انسان کړی دی. ځکه ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان چې خولې نه په خپل اختیار باندې سر وباسي، الله تعالی د هغې دپاره فرشتې مقرر کړي دي، هغوی د هغې نګراني کوي او هغه ټول ریکارډ چې دی نو دا ورته محفوظ کوي او بیا به ورته مخې ته کیدي چې دا ستا اقوال دي او دا ستا اعمال دي. نو الله تعالی دې د قرآن مجید او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په تعلیماتو باندې عمل زمونږ نصیب کړي او الله جل شانه دې د بې فایدې کارونه او د بې فایدې خبرو نه مونږ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.